بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 215 دی او الدرس السادس والخمسون شپږ پنځوستم نمبر درس شروع شو. ضروري قاعده به پکې اول نن مونږ وایو او بیا به پکې د الفاظو معنی وایو. دې نه پس به بیا مونږ درس شروع کوو. نو ضروري قاعده د 11 نه تر 19 پورې، د 11 نه تر د 19 پورې، 11 نه تر 19 پورې عدد چې څومره عدد وي هغه مرکب وي، یعنی جوړه وي. لکه موږ به مخکې موږ به ویو 1 2 3 4 مخکې به همداسې وي. اوس به وي 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15. نو دا 15 او 10 دا دواړه ګوره دوه الفاظ راغله. نو دا دواړه به یو انسوي، دا دواړه به ګوره 11 11 یو لفظ شو، 10 بل لفظ شو. د دوانو الفاظونه یو انسا جوړه شوه 11. 11 معنی ده 11. 12 دا دو الفاظ یو ځای شو، د دې معنی ده 12. ٹھیک شو 12. نو دغه شانتې اوس موږ ته وایي چې د 11 نه تر 19 پورې عدد چې دی که نه عدد دا 11 دې ته عدد وایي، 12 عدد دی. او بیا چې ورسره کوم کتاب یا قلم یا بل یو څیز واخلي نو هغې ته معدود وایي. ٹھیک شو. نو د 11 نه تر 19 پورې عدد مرکب وي، یعنی جوړه وي. او د دې عدد لکه 11 نه 19 پورې عدد چې دی که نه د دې معدود همیشه مفرد یعنی واحد وي او مفتوح وي. هغه مفرد به چې کوم معدود وي هغه به واحد هم وي او همیشه به مفتوح وي. لکه ګورئ زه وایم 11 د دې معنی ده 11. دا ګورئ یو 11 لفظ شو، یو 10 لفظ شو. نو دوه الفاظونه صرف یوه انسا جوړه شوه. نو او دې 11 ته عدد وایي. څه ورته وایي؟ عدد. او د دې معدود چې دی که نه نو هغه به واحد هم وي، واحد، او مفتوح به وي، مفتوح، همیشه به پې فتحه وي. لکه 11 قلمن یا 11 کتابن یا 11 مسلمن یا 11 مکتبن 11 مکتبن. نو ګورئ د 11 دا معدود چې دی که نه دا به واحد هم وي، واحد، او دا به مفتوح وي، فتحه به وي پې، یو زبر یا دوه زبرونه به پې راځي. ټیک شوه. امید دی په دې به تاسو پوه شوي. څنګه چې درس ذکر شوي دي، درس کې دلته کې ورسره کې تاسو ولیکئ ښه، درس کې ذکر شوي دي. او همدا قاعده تر 99 پورې وي. همدا قاعده دا دوه الفاظ نه به یو انسه جوړیږي او د دې چې کوم معدود وي هغه به واحد مذکر وي، واحد به وي او مفتوح به وي، مذکر نه مفتوح به وي. ٹھیک شوه. همدا قاعده تر 99 پورې یو کم 100 پورې وي. د 11 او 12 عدد د 11 او 12 عدد دواړه جزونه مذکر وي. 11 دوه جزونو نه یو انسه جوړه شوه. 12 اثنا به مذکر وي، د 10 به مذکر وي، او 11 به مذکر وي او 10 به مذکر وي. او که چرته معدود مذکر وي، چې معدود مذکر وي نو 11 به وایو او 12 به وایو. ٹھیک شوه. لکه 11 نو ګورئ دام 11 دام دغه دی مذکر دی. ٹھیک شوه. او 10 مذکر دی او کتابن ولا معدود دی. نو دا معدود چې کله مذکر وي نو 11 دواړه جزونه به مذکر راځي. ٹھیک شوه. او اثنا هم مذکر دی. اثنا دا 12 اثنا مذکر او 10 مذکر. خو دې کې شرط دا دی چې دا معدود ورله مذکر وي نو کتاب مذکر دی. ٹھیک شوه. او 13 نه تر 19 پورې، د 14 نه تر 19 پورې اول جز، دا اولنی جز دی دا به مؤنث وي، اولنی جز به مؤنث وي او دویم جز به مذکر وي. لکه ګورئ 3 اولنی جز دی نو دا به مؤنث وي د 13 نه، 3 د 3 ته وایي او 10 به مذکر وي.
13 د 11 به چې ای که نه نو هغې کې به دواړه جزونه اولنی جز او دواړه جزونه به مذکر وي اولنی جز به مذکر وي دویم جز به مذکر وي او په 12 کې په 12 کې اولنی به مذکر وي دویم به مذکر وي خو د 13 نه واله تر 19 پورې اولنی جز به مؤنث وي دویم جز به مذکر وي لکه 13 نو دا 13 اولنی جز دی د 13 اولنی جز دی او دا مؤنث دی او 10 مذکر دی دا دویم جز دی نو دا اول جز او دویم جز چې یو ځای شي که نه اول او دویم جز نه صرف یو انسه جوړیږي نو 13 نه صرف یو 13 جوړ شو نو 13 مؤنث دی اولنی جز 10 مذکر دی نو مذکر او مؤنث دی دواړو نه یو 13 عدد جوړ شو او کتابا ولا معدود دی ٹھیک شو نو 13 کتابا اوس که 14 راخلي نو بیا به هلته کې لیکي 14 15 لپاره 15 16 لپاره 16 17 لپاره 17 18 لپاره 18 او 19 لپاره 19 ٹھیک شو نو 19 پورې به دا اول جز مؤنث دویم جز مذکر راځي ٹھیک شو ښه او 20 نه تر 90 پورې لکه د 20 نه واخله تر 90 پورې دهایانې لکه دا 20 یو دهایي شوه دوه دهایانې شوې او 30 دا بله دهایي شوه لکه لسمه پورې لسم عدد 20 30 40 50 60 70 80 90 د 90 پورې مونږ ته وایي دهایانې عدد هم په یو حالت وي لکه ګورئ 20 30 40 50 60 70 80 90 دې ځای پورې ټیک شوه نو دا به په یو حالت وي لکه 20 کتابا 20 ساعتا نو دا 20 عدد دی او دا کتابا معدود دی 20 عدد ساعتا معدود نو دلته ګورئ 20 کتابا دغه چې عدد دا به 20 همدقه شانتې وي کتابا به معدود به کله مذکر کېږي کله به مؤنث وي خو دا کم عدد چې دی که نه د 20 30 40 50 دا دهایانو والا دا به په یو حالت کې وي نو 20 کتابا 20 ساعتا 30 کتابا 30 ساعتا ٹھیک شوه نو ګورئ 30 بیا دغه شان 40 کتابا 40 ساعتا 50 کتابا 50 ساعتا 60 کتابا 60 ساعتا 70 کتابا 70 ساعتا 80 کتابا 80 ساعتا 90 کتابا 90 ساعتا وره دا په دې ترتیب باندې وي صحیح شوه امید دی په دې به تاسو پوه شوئ بیا چې کله موږ سبق وایو هم د دې خبرو مشق په سبق کې حل کېږي نو هغې باندې بیا تاسو ښه پوهېږئ اوس معین الکلمات د الفاظو معنی نو الفاظ دي یو طرف ته معنی دي راکب چاته وایي چې په سورلۍ د پاسه کم کس ناست وي که نه هغه ته راکب وایي موټرسایکل د پاسه چې کم کس ناست وي موټرسایکل چلی یا ورپسې شاته کم ناست وي هغه ته راکب وایي نو چلولو والا یا چې کم کس په سورلۍ د پاسه ناست وي هغې کس ته راکب وایي سورلی کوونکې سورلی کوونکې ټیک شوه اگر اوښ د پاسه کم سړی ناست وي نو هغه ته راکب وایي د اس د پاسه یو کس ناست وي هغه کس ته راکب وایي د اوښ د خر د پاسه ناست وي هغه ته راکب وایي د ګاډي د پاسه ناست وي یا ګاډي کې دننه ناست وي دغه شان په موټرسایکل څوک ناست وي په سایکل باندې څوک ناست وي نو هغه کم کس چې ناست وي که نه هغه ته راکب وایي ظرف لفافې ته وایي کم لفافه کې چې خلک خط بندی هغې لفافې ته ظرف وایي عمود دا ستن ته وایي موږ ورته ستن هم وایو پیلر هم ورته وایي او اردو کې ورته ستون وایي فلسن پیسه یوه پیسه چې کومه وي که نه لکه یو اتانیس کې 100 پیسې وي دغه شان 1 روپۍ کې 100 پیسې دي ټیک شوه نو هغه پیسې ته فلس وایي اداره دفتر ته وایي لکه د مختلف ادارې دي زموږ په ملک کې په هر ملک کې مختلف ادارې وي نو هغه ادارې ته دفتر وایي جندي چې دی جندي نو جندي فوجي ته وایي فوجي ته او موظف دا ملازم ته وایي نوکر هم ورته وایي ملازم هم ورته وایي سجن جیل ته وایي نو دا زموږ د نن ورځې درس و د دې تاسو ځان سره سکرین شاټ هم وباسئ او دا ځان سره ولیکئ او دوباره یې واورئ دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام